موافقات عمر. موافقات دې ته وایي چې د ده په زړه کې یو خبره الله چولې ده او هغه خبره د خوله نه ایستې ده او د هغې مطابق الله قرآن شریف کې آیات نازل کړی. لکه یو څو درته صرف وایي، کله چې مکه شریفه فتح شوه، بیت الله سره خوا کې مقام ابراهیم ورته وایي. نو د حضور پاک ته عرض وکړه الله رسوله طواف مو وکړ، آیا د دې طواف نه وروستو د مقام ابراهیم کې یو 2 رکعته نه کړ؟ دی په عمرة القضا کې رشاویله. حضور پاک وفرمایلو منه، ما ته خو چې د الله را طرف نه کوم حکم کېږي د هغې تابعداري، ان اتبع الا ما یوحى الی، چې ما ته څه حکم کېږي د هغې تابعداري کوم. دې متعلق ما ته څه د الله را طرف نه حکم نه دی شوی. و دې خبرې پسې فورا رب العالمین آیت نازل کا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، چې تاسو د مقام ابراهیم سره 2 رکعته نفلو. د دړه داو الله اقصی آیت نازل کا. نو د رسول الله مبارک د مقام ابراهیم نه شاته ودرېد، داسې انداز باندې ودرېد چې مخ مقام ابراهیم ته راته او بیت الله شریف. لومبو زمانه کې د ښځو د حجاب او پرده د مخ او د لاسونو او د خپو د سټ د مرۍ دا نه وه، نوره وه د سینو د شا او دغه رنګې د خېټې او د پتونانو دا پرده وه، خو د مخ پرده نه وه. ښځې به داسې کوله او مخ بار ګرځېدې، سر که ښکاره و پروا به نه وه، که لاسونه و لیچې به م ښکاره وي پروا به نه وه. خپې خلک به یو بل کره داسې تلل لکه نن سبا چې رور کره ځي، یا پلار لور کره ځي او یا رور خور کره ځي، او د خور مخ ته م کتې شي، د خور سر ته م کتې شي، او د خور لاسونو ته م کتې شي، او د خور خپو ته م کتې شي. دقسې به عام خلک یو بل کره تلل. صرف دومره وه چې حضور پاک وفرمایل چې یو بل کره ځې نو اجازت غواړئ، بغیر د اجازت نه من ور داخلېږي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک ته وفرمای او عرض وکړ الله رسوله پرده ډېره ضروري ده، او که دا ښځو ته حکم وکړي چې دې مکمل پرده وکړي نو ښه به چې بار نه ګرځي په دې کوڅو کې، د ضرورت دپاره ځي نو پټ مخ دې ځي، بار دې نه ګرځي. رب العالمین حکم نو نازل، نو حضور پاک همغسې ووې چې ما ته د الله را طرف نه څه حکم نشته. نو بیا الله پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، چې بس کور استلار کېنې بې ضرورته به نه وځې، او که بې ضرورته وځې نو جاهلیت کې چې کوم رسم و چې هغې مخ او سر او لیچې او خپې به بربنډو په دې طریقه به نه وځې. فورا بیا خپل ګریوانونه خپلې سینې او خپل سرونه پټ کړئ. دا حکم د در کې راغی، الله په حکم نازل. اوس هم چې دا کوم ښځې ګوله او سر ګرځي او لوپټه په سر نه اچوي او سټ او مرۍ ښکاري او لیچې ښکاري، لستوڼې لنډې وي او پنسي اوچتې کړي، قسم په خدای چې ډېر لوی جرم او ګناه. دا د جاهلیت رسم دی، دا پیغمبر ختم کړی دی. او زه حیران پدیم چې خلک وایي دا نه مونږ خو مسلمانان یو، تاسو مولیان مونږ ته اسلام ښایې، پرده ښایې، مونږ ته خو پرده ستاسو نه ښه معلومه ده، داسې شته پرده تا ته نه ده معلومه. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبر خپلو بیبیانو ته ووایه او خپلو لوڼو ته دې مو وایه، هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي، او د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان باندې پړونې او لوپټې راواچي. قرآن هم دا وایي، پیغمبر هم دا وایي، او نن سبا مونږ وایو چې مولا خبره کوي نو قسم دې د مونږ نه 2 لیشتې مخکې اوچتې روانې دي، نه وایي ته په څه پوهېږې، دین باندې زه ښه پوهېږم. یعنې حیران به نن دا چې دا یو دې سوشل میډیا یو غم جوړ کړی دی، په دې به ته حیران شې چې نن امي سړی چې هغه صرف د سکول یو 2-3 کتابه کتلي مولا ته دین ښیي، نن مولا ته وایي ته په دین نه پوهېږې. داسې مثال دی لکه یو پروفیسر ډاکټر دی او ما څه 2-3 کتابه کتلي دي او زه هغه پروفیسر ډاکټر ته یم چې ته په څه پوهېږې، ته خو نه پوهېږې، زه پوهېږم که نه.
د مرۍ په درد زه پوهېږم او په علاج زه پوهېږم او خېټه چې خوږ شي نو ما له چل راځي سپرکۍ به وخورم او باسکوپان ګولۍ به واچوم دا خو ما له هم چل راځي نو ما 2-3 ګولۍ یادې کړي دي پروفیسر ته هم ته نه پوهېږې نو ما پورې پروفیسر به خاندي که به نه خاندي یو زمیندار دی او زه هغه ته چل ښیم د زمیندار نو داسې خو زه هم په لاره پوهېږم ما ته هم پته ده چې لوګان به داسې کوي او ګنې به داسې کوي خو هغه طریقه خو نه راځي چې کوم پوخ زمیندار نه ورځي او زه هغه ته چل ښیم چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم دقه رنګې عالم 8 کاله په مدرسو کې رګړېدلی دی او د قرآن او حدیث نه خبر دی او بیا د هغې شرح یې کتلی دي او د پیغمبر حدیث یې ټول کتلی دي او درسونه یې کړي دي ټول عمر او ته هغه ته وایې ته نه پوهېږې او زه پوهېږم ولې د سکول 2-3 کتابه دې کتلی دي دقه لوی غم دی په سوشل میډیا به نن د اکثر د لیډران شو یا د عام خلک شو دا به په سوشل میډیا دا لیبرل خلک دا به کینې او دی به ملا ته چل ښی ته ما ته وایي چل ښی ته وایي ښه وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم او ستا ایمان نشته وایي زما ایمان دی مې پته به دې په آخرت کې لګي انشاءالله العزیز ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر مونږ خو ډېر کمزور یو ډېره جنانان یو مونږ اوس هم حضور پاک په الله ته سوال کوو رب زدنی علما یا الله ما له علم زیات کړې نو مونږ د علم دعوې نه کوو چې مونږ سره په علم محیط دی خو الله پاک د سره دی خو بیا هم نه دي پکار هر چا له خپلو اوقاتو کې اوسېدل پکار دي هر چا له خپل صادر کې خپې غځول پکار دي نو دین به د عالم نه زده کې زمینداري به د زمیندار نه زده کې ډاکټري به ډاکټر نه زده کې انجینری به د انجینیر نه زده کې دکانداري به د غټ تاجر او سوداګر نه زده کې نو دې باندې خو موږ نه پوهېږو موږ خو په منډۍ کې څاروي نه شو اخیستی منډۍ کې موږ څاروي نه شو اخیستی په هغې نه پوهېږو سوداګر به یې رالالي زه به یې ګران علم به یې راله ارزان والي نو موږ په دین څه پوهېږو زمارونو دا ذهن کې واچوه دا نن لیبرل خلک هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي موږ هم ورته کافر نه وایو مونږ فتوی په چا نه لګو ما د یو سړي او دلوي تاسو فتوی مې نه مونږ فتوا نه لګو خو چې څوک کافر شي مونږ یې خلکو ته ښکاره کړو چې دا عقیده د کفر ده زما څه کوي چې سړی د ایمان نه وباسم مونږ غواړو چې خدای پاک مسلمانان ټول را دننه کړي دا کافر خدای مسلمانان کوي اسلام ته را دننه شي خو چې یو سړی د ما مخکې خدای پورې ټوکې کوي او رسول پورې ټوکې کوي او دین او اسلام او شریعت کوي نو زه ورته نه وایم چې ته ما د ایمان نه وایي زه خلکو ته ښکارم چې دا عقیده ده چې دا د کفر عقیده د دې سړي نه ځان ساتئ دا هیڅوک به ونه کړي چې سړی به د اسلام نه وباسي او کافر کوي مونږ خو خدای نه سوال کوو چې الله کافران ټول مسلمانان کړي او الله چې څومره کافران دي او منافقین دي خدای سوچه مسلمانان کې او د اسلام د سپین بیرغ او د رسول الله مبارک د اسلامي جنډې لاندې خدای ټول داخل کړي مونږ خو د خدای نه دا سوال کوو او د قرآن د جنډې لاندې او د پیغمبر د سنتو د جنډې لاندې پروردګاره داخل نو حضرت عمر فاروق دا ګور آیت نازل شو د پاره دی د دړه کې رااله خدای آیت نازل عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار او داسې منافق وګورئ منافق څه ته وایي لکه کفر لکه د دین دشمني وي په خولې اسلام ډېر خلک وي پلان کې خو مونځ کوي او کو عبدالله ابن ابی هم مونځ کو ته ما پسې مونځ کې هغه رسول الله مبارک پسې مونځ کو ته ما پسې مونځ کې ته ځان لکې هغه چا پسې مونځ کو رسول الله مبارک پس یاره جي هغه خو اسلامي خبرې کولې هغه جهاد هم کو عبدالله ابن ابی د جهاد لنه دی هغه جهاد هم کړ جهاد کې باقاعده شریک دی او بیا یو مسله داسې راله چې موقع ومونته نو د خپل ګندې د خولې نه راووته لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل جهاد نه تللی رسول الله مبارک سره جهادونه کړي دي تا جهاد هم نه دی کړی مریاض الجنت کې بناستو حضور پاک سره فی روضة من ریاض الجنه مدینه منوره کې بناستو هغه د دې زمانې خلکو نه دي کړي منځونه کړي دي روجې نیولې دي صدقې به یې ورکولې وی بندې کې را صدقې اخره کې یو ځل وایي د حضور پاک په دې ملګرو باندې خپلو ملګرو ته وایي داسې کړي دي هغه خو مونځ پیغمبر پسې کړی دی مسجد نبوي کې مونځونه کړي دي زکاتونه یې ورکړي دي صدقې یې ورکړي دي جهادونه یې کړي دي او دونه په پیغمبر مبارک اعتماد او دونه اعتماد چې کله مړ کېده زوی ته وصیت وکړه بچې ماله به د حضور پاک کمیس راوړی هغې کې به ښخی دونه په پیغمبر اعتماد و د دې زمانې منافقینو په شانتې نو چې په مولا باندې عدم اعتماد داسې اعتماد او بیا په خپل زوی ته وصیت وکړه بچې جنازه به زما رسول الله مبارک کوي یعنی څونه اعتماد دی خوله کې د پیغمبر دشمن
په خولې ښځه به زړه کې د اسلام دشمن، زړه کې د پیغمبر دشمن، زړه کې پیغمبر نه منه چې ته ولې رالې او زموږ مشر ستا مشري شوه. په دې سخت خفه و. دا ګورې صفا درته ویل. په دې خفه و چې زموږ خو د مدینې بادشاه خو زه جوړېدم او ته د باره رالې او مدینه قبضه شوه او خلقو الله پاک عزت خو د خدای په لاس کې دی. پیغمبري خو خدای تعالی ظالمه نه درکړې، رسول الله مبارک له ورکړې ده. نو په دې باندې زړه سوځېدلی و چې د بار نه راغې د مکې نه او زمونږ د ټولې علاقې مشر کو. پیغمبر مبارک خو ځان ته مشر نه دی ویلی، الله ورته ویلي ده. صحابه تابعداري کړې ده. په دې اړه سوځېده، دړنې پیغمبر نو منلې، دړنې اسلام او دین نه دی منلې. نور اعتماد یې څومره دی په حضور پاک. مونځ ورپسې کوي، ماله به جنازه دی کوي حضور پاک، او په ماله به د هغه کمیس راوړی رسول الله مبارک، او د احد متعلق میټینګ کېږي هغې کې هم شرکت کوي، هغې کې هم شرکت کوي. دړنې پیغمبر نه دی منلې. د احد په جهاد کې د لارې نه واپس یو سپېره بچی وي دا ماته جهاد نه ښکاري چې دا وګوره پیغمبر کوي، وي دا ماته جهاد نه ښکاري. ولرې قایمئ د قرآن خلاف، ولرې قایمئ د اسلام او د دین خلاف، ولرې قایمئ د پیغمبر خلاف. پیغمبر روان دی احد له او دې څه وایي؟ وي دا جهاد نه دی. لو نعلم جهاد قتالا، وی که دا مونږ ته جهاد ښکارېدی مونږ به تاسو سره وتې، مونږ ځانونه نه وجنو، نیمې لارې نه واپس شو. که دړنې پیغمبر منلې وي نو بیا د پیغمبر چې چا دړنه مننې د هغه نه مخکې روان دی، پلې سینو باندې غشي تمبولي. پیغمبر چې چا دړنه منلې دی نو هغه بیا په احد کې تورې اونېدو ته خپل لاسونه نیولي دي. د حضرت طلحه لس ځایه لاس زخمي شوی دی، خو د پیغمبر مبارک دفاع کړ. پیغمبر چې چا منلی دی هغه بیا دې ته نه دی کتلی. نو ګوره لنې نه دی منلی. خلک وایي دا مونځ کوي، هغه نه کوه څه لنې نو منلی. نو چې رسول الله صلی الله ورې دړنه دین چې څوک اوس هم نه مني او دین پورې ټوکې کوي او دین پورې خنداګانې کوي او ګیرې ته سپک ګوري. سپک یو دا چې خرئ دا خو خبره ګناه ده، خو چې سپک ګوري پټکو ته او دا دین ته او دا شریعت ته او دا قرآن او دا سنت او دا پرده، دا اسلام والا خلک نه دی. دا لیبرل دی، په دې صرف جامه د اسلام پرته ده، دنې دین نه دی خوښه خو په خولې ویلې نه شي. کله ته خدای ګن راوباسي، ګن ده ګن کله خدای راوباسي کوم لوښي کې چې غم شوی دی هغه ته راوځي. زمونږ د عرب وایي کل اناء یترشح بما، چې کوم لوښي کې کوم شی دی هغه ته ساسي. د پیو نه به د لوښي نه به پی ساسي، او د اوبو د لوښي نه به اوبه ساسي، او د ګن د لوښي نه به ګن ساسي. وګوره چې د خولې نه ښه خبرې راوځي که ګن راوځي. ښه راوځي نو لکه ایمان پروت دی، او که خولې نه ګن راوځي اسلام پورې خنده، شریعت پورې خنده، نومې مولا پورې خنده او مولا پسې سپک وایه، معلومیږي دا چې د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی، د خولې په ذریعه ته یې هغه راوړه. دا به هېڅ چارې به نه کوی د مارونو. ښه دین شریعت زبانه به ډېرې غلطۍ کېږي. معلوم والا هم نوم هم اخېستو ته ضرورت نشته. څه به دې دی چې ما سره په ټېلیفون رابطه وکړه، ما له کور ته راشه، زما اصلاح وکړه، زه به ستا شکریه ادا کړم، شکر به ادا کړم. بل عالم کې څه غلطي وي نو هغه پسې لاړ شه کور ته، وایه چای به هم در باندې وڅکي، وایه ته شریعت د دې کار خلاف ورزي کې، نو که هغه نه پوله خو تا به پوه کړي، هغه نه ته به یې پوه کړي. هېڅ خبره نشته دی، کمې خو په هر چا کې شته، ممکن ته په ټولو کې شته، خو چې ته نومې ملا یادې، نومې عالم یادې، نومې مدرسه یادې، معلومیږي دا چې دننه په خېټه کې دننه ګن پروت دی، په خولې ګن راووت. دا به نه کوې زما اواز چې څوک هم اورې او څوک دلته یې که بار یې بار ملکونو کې او هر ځای کې بچې زما خبرې د نصیحت وي، پر یو بد نه ګڼئ. زما خبرې ټولې د نصیحت وي. ټولو ته دا خبره کوم چې نومې عالم او نومې ملا او نومې شریعت او مدرسه او پټکي او د نیک اعمال چې څومره څوک کوي هغې سپکه به نه وایې، الله خفه کېږي. الله به نه خفه کوي، الله به خوشحاله. او که چا کې غلطي وي ما کې به د ټولو نه زیات وي، په یو ټېلیفون راته وایه، یا به تا پوه کړم چې دا ته نه پوه شوي دا غلطي نه ده، او یا به توبه وباسم، معافي به وغواړم. خیر وکړه، هېڅ دي مونږ خو د شریعت ځان تابع دعوت و، خدای دې مونږ ټول د پیغمبر مبارک او سنتو تابعدار جوړ کړي. نو چې کله مړ کېږي عبدالله ابن ابی نو دا وصیت یې وکړ، نو رسول الله مبارک زر خپل کمیس راواخېسته او زوی سوچه مسلمانو، د زوی هم عبدالله نوم و، نو هغه زوی دی هغه کمیس وله ورکوي، ها دا وله پلار نه وایه. ولې کمیس ورکوه؟ غوښتې یې نمبر 1 پیغمبر مبارک ډېر زیات
ښه سلوک کوونکي. الحمدلله غوښتې دویم څه په بدر کې چې کوم قیدیان نیولي په هغه قیدیانو کې یو حضور پاک تر حضرت عباس رضی الله ټولنه مسلمانو اوس مجبورۍ د وجې نه جنګ له راغلی و په بدر کې ونیولی شو. د هغه کمیس نو د هغه لږ د قد نه اوچت و د بل چا کمیس پرې نه برابرېده نو دی عبدالله ابن ابی د هغه قد برابر و نو هغه وله کمیس ورکړی نو حضور پاک د عمر څه وایي نو ګوره وی د الله رسوله وی دې سپېره ته کمیس ورکې ته له کمیس ورکې وی دا وله خپل بدل خلاصوم تره له د کمیس ورکړی نو زه به هم دا کمیس ورکم بدل به خلاص شي چې په ما ده چې احسان باقي پاتې نه ګورئ وی که ایمان پکې نه نو زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي که ایمان پکې وي نو الله به پرې رحم وکړي ایمان پکې نه زما کمیس ورو فایده نه ورکوي چې لال جنازې ته ورمخکې شو او جنازه کله کوله او د قبر نه یې راویسته حضور پاک مبارک لال یې پرې خپلې څوک کړلې د هغې د بچو د خاطره او چې جنازه ورباندې کوله او صفونه تیار شو او صف ته حضور پاک مخکې شو نو فورا حضرت عمر راغی او د رسول الله مبارک سینې ته مخامخ ودرېده وی اتصلي على هذا الرجل القائل یوم کذا کذا و کذا ته په دې سړي جنازه کې فلانکې ورځې دا نه وویلې فلانکې ورځې دا نه وویلې تا پسې او ستا په دین پسې ته په دې جنازه کې یاره قسم په خدای ډېر بهادر انسان داسې بهادر مو په دنیا کې چې ته نه دي لیدلی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې داسې تاسو ته یو خبره کوم که د چا پلار مړي که نه تاسو ته د پښتو خبره وکړم او ډېر بدعمله وي او ډېر خراب سړی وي نو د هغه د جنازې په ورځ د هغه د بچو مخکې دا ویلی شي چې دا خراب سړی تاسو هم تپوس کوم جواب راکړه نه شی ویل هغې وایي چې هر څه چې زموږ پلار دی موږ له سترګو کې ولې ګوتې رامنډې او بیا د جنازې په ورځ که پلار ډېره مو خرابې خو روان زوی بیا جاړي چې پلار سره روان یې غم جاجی هغه د پلار جدایي ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی ډېر ګران کار دی د پلار جدایي نو جنازې په ورځ باندې او بیا پلار دی او بیا هغه پلار چې د مدینې مشر و که حضور پاک نه وی راغلی یو څو ورځې لیټ شوی وي یو څو میاشتې نو دته پټکې د مشریعت تاج د بادشاه تړلی کېده داسې پلار لوی قوم ورپسې په زرګونو قوم ورپسې ولاړ داسې ورکوټې سړی نه دی او جنازې ورځ ده بچي دړمن دي او بیا هم حضرت عمر راغی او په جنازه کې د حضور پاک سینې ته مخامخ ودرېده او څه وایي په دې منافق جنازه کې الله دونه زړور هغې مخکې د هغه د قوم مخکې او دا فلانکې ورځې دا ویلي فلانکې ورځې دا ویلي او حتی د رسول الله مبارک په خوا کې مطهره مقدسه لور حضرت بیبي مطهره مقدسه طیبه بیبي حضرت عایشې صدیقې ته غلط نسبت کړه چې الله پې خفه شو او قرآن کې الله آیتونه نازل کړل چې عایشې پسې دې خبرې کړي ظالمه ظلم دې کړی دی والذي تولى کبرهم له عذاب علیم دې که عظیم دله به سزا میلاوي او الطیبات للطیبین او اولئک مبرؤون مما یقولون الله قرآن کې و چې ګورې عایشه ډېره پاکه ده قرآن کې و چا دا ظلم کړی دی سزا به ورته میلاویږي دونه پې الله خفه شو او د هغې باندې ظلم کړی الزام لګولو او زیاتې یې کړ او دقه عمر فاروق ودرېده وایي د الله رسوله څنګه به د جنازه کې دونه زړور انسان د بچو قوم په مخ کې جنازه کې دا خبره کول او رسول الله مبارک اخی عني یا عمر رسته شه زمان او دې بیا نه ټینګېږي نو ولې جنازه کې په دې منافق لفظ استعمالوي مړي ته او دا خبرې کړي دي رسول الله مبارک او بیا ورته څه وایي وی ته خدای نه منې کړی بیا جنازه کې د دې نه مخکې الله یو آیت نازل کړی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که ته دله بخنه غواړې که نه غواړې که او یا ظلم ولا بخنه غواړې نو دې نه بخه خو د جنازې نه نو منې کړی الله د جنازې نه نو منې کړی نو عمر ورته ته خدای نه منې کړی وی نه
وی تا ته چې الله ویلي دي په قرآن کې که بخښنه غواړې که نه او یا ظلم غواړې نو نه بخم. نو ما ته خو الله دا نه وي جنازه مه کوه. وی عمره په قلار کښېنه که د اویو نه زیات باندې بخښلي کېږي زه به دله د اویو کرتو نه زیات هم د خدای په دربار کې بخښم. حضور پاک خو بل شان شخصیت، رسول الله مبارک غوندې شخصیت، زړه همدل. وی رستو شمانه جنازه وکړه او پټې ورته په غوږ کې وي عمره مه مې منې کوه اني اريد ان يسلم الف من قومه. دا جنازه کومه چې د دې قوم نه خدای پاک دا نفاق لري کې والله مسلمانان دي، د دې زړه به خوشحاله شي. خو چې جنازه وکړه نو فورا د عمر د رأی مطابق قرآن نازل شي فورا ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره. بس نن نفس د منافق جنازه بند او قبر ته به هم نه درېږي چې دوام والا غواړي. دې ته موافقات عمر وایي. وړله سره رالل الله هغسې حکم نازل او د الله پکې څه حکمت و که دا جنازه که مخکې دا حکم راغلی و جنازه به نه وه شوې. جنازه پې وکړه وروسته واړه راغې یا جنازې برکت ده چې د هغه زرګاو قوم و خدای پاک ټول سوچه مسلمانان را افشي کې د الله حکمت دې ته موافقات عمر وایي. داسې نورم ډېر شته لږ نه نورم ډېر شته خو دا مې یو څو درته ذکر کړل. نو دا یو لویه مرتبه ده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، لویه مرتبه. خیر د ټول واقعات درته نه وایم بالاختصار صرف راوي د دې حدیث دی او زما غرض په دې حدیث کې دی. د دې حدیث شرح ته کوم د نیت او د اخلاص سره تعلق دی خو صرف د دې راوي مونږ طالبانو ته ذکر کوو نو تاسو ته مې هم د هغې ذکر وو. یو ځل حضور پاک مبارک سره دواړه د حضرت ابوبکر او عمر وی هما وزیرای فی الدنیا والجنه. دا زما وزیران دي په دنیا کې هم او په جنت کې به هم وزیران. یا الله څومره لویه خبره ده، دنیا کې هم وزیران او په جنت کې هم وزیران. او سخص و اشدهم فی امر الله عمر. د بدر قیدیان چې کله ونیولي شو او یا کسانو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره کول. مشوره ډېر بهتر شی دی. دا مشوره به حضور پاک کوله و الله ورته ویلي چې شاورهم فی الامر، مشوره کوه خو فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې فیصله دې وکړه بیا په الله بروسه. مشوره به یې کوله چې ملګري خوشحاله شي. حالانکه پیغمبر مشورې ته ساجد دی، هغه ته خو وحی را روانه ده. مشوره کې خیر ډېر، مشورې ډېرې فایدې دي خو هغه طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته دلته نشم دی. بهر کې مشوره یې څوک نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی زما خدا رای ده چې دې فدیه والو جرمانه او پرې بیړي ځکه ټول زموږ رشته داران دي، بچي مو دي او ورونه مو دي او د چا پکې پلاران دي، نو خدای به مسلمانان او مونږ به د پیسې والو په جهاد کې به د دې خلاف مونږ هغه استعمال. چا وی صاحب 8 اپریل نالوته. حضرت عمر خاموش شو. حضور پاک تاسو کو عمر ته څه الله رسول که زه خبرو کوم ما خبره سي نه منل کېږي څه ضرورت وینه یو رای خو تخکاره که کنه فیصله خو به زه کوم. وی هماره خدا را چې دا ټول مړه کوو، دا کافران دي مونږ په جنګ کې نیولي دي او څنګه به مړه کوو. وی چې د چا پکې رشته دار دی هغه به خپل رشته دار وجني. وی زما پکې ماما نیولی شوی دی زه به خپل ماما لالوم وجدم به. او دا ابوبکر پکې زوی دی ابا زوی وجلو. او دا حضرت علی پکې رور دی عقیل ابا خپل رور وجي. او دا الله رسول استا پکې تر دی عباس او یو دی پکې زوم دی ابو العاص ته به خپل وجلې. مونږ الله تخایو چې الله ستا د دین دپاره مونږ د رشته دار نه او د زوی نه او د ماما نه او د تره نه ورتېري. الله اکبر. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم څنګه دی واموال اخترفتموها او وتجارة تخشون كسودها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله دا پاره بیا زریم نشتا، بیا خزم نشتا ازواجکم، او بیا اسم نشتا. دا عمل صحابو کړی دی. وی داسې چل به ورسره کوو. حضور پاک موزګي چې عمر په فیصله ډېره سخته ده. یو عمر و یو ورسره بل ملګری. رسول الله مبارک فیصله په دې وکړه چې د فدیې به ترې والو.
وقت دا پته مو الله پاک به دا خلق واقعي هغه ټول خدای پاک اکثریت مسلمانان کړ. هغه عقیل مسلمان شو، هغه عباس راغی مسلمان شو، هغه د ابوبکر صدیق دوی راغی عبدالرحمن مسلمان شو، هغه ټول خدای پاک ابو العاص راغی د حضور پاک زوم الله رستو مسلمان کو، ټول الله مسلمانان کړ. زمارونو فیصله سو خبرې حضرت جبریل راغی او حضور پاک مبارک ته څه فرمایي، څه وایي؟ وی د الله رسوله وی ته څه کې دي سره پرېږدې، دا پرېږدې؟ وی بس مشوره دا ده چې پرېږدو. یو خبره درته کوم، وی که دا اویا دې پرېښودل نو آینده کال به اویا دنه ګورې مړ کېږي. که دا اویا دې پرېښودل آینده کال به اویا درنه مري. نو رسول الله مبارک صحابه ته وفرمایل وی داسې وی مړه دې شي که نه جنت ته به ځو که نه، کوم خوا به ځو؟ جنت. الله صحابه زندگی ټوله جنت سره وه، جنت ته به ځو که نه؟ هکه مړه شو. رستو بیا الله پاک رسول الله مبارک ته زړه کې واچول د وحی په ذریعه چې چونکې تاله الله اختیار درکړی و، ګنې پکار دا و چې د اویا وجلې شوې وې. ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض، د اویا وجل پکار. او رسول الله مبارک او فرمایل وی چونکې خدای اختیار را کړو ګنې وی اور را کوشوي و د مدینې غاړه کې پروتو، عمر او دغه یو ملګري به بچو باقي به ټول سوځولي. داسې رایه وه د حضرت عمر. هقسې خدای قرآن نازل مخکې نه نازل او پرېږدې د خیر دی، حکمت دی پکې، دا به کولوم شي او پیسې به واخلو مسلمانان او بیا به مسلمانان شي. وروسته د عمر مطابق حکم نازل. حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت ډېر سخت انسان ډېر، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه وی پخوا به پیغمبران به راتلل واړه واړه په یو یو قوم کې پیغمبران به وی که زما نه پس بل څوک داسې راته چې د اسمان نه ورته وحی راتله یعنې پیغمبر ابا عمر و. داسې یو شخصیت. او زمارونو یو سوال به د الله نه کوم، څه به وی اللهم ارزقني شهادة في سبيله واجعل موتي في بلد رسوله. خدای شهادت دنه غواړم، شهادت را نصیب. ولی شهید زوی مقام دی. ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. اذا الشهداء دروحونه بجنت کې وي او جنت کې د الله د عرش لاندې بدوی له خدای زین مقرر کړي التبی او چې کوم ځای جنت کې خواخي چکرې بلګي. شهید خو وینا لازمه کې ته نه در رسېدلی چې د خدای په نس قبوله. زمارونو نو دا سوال یې کو چې یا الله مال ستا په لار کې شهادت راک او خدای خدا د شهادت غواړم چې د پیغمبر خار کې مې مرګ راشي. الله شهادت غواړم خو د پیغمبر مرګ د حضور پاک قرب یې خوښو د هغه نزدېکت یې خوښ. نو چا ورته وی شهادت غواړئ او دلته یې غواړئ په مدینه کې شهادت خواږه د محاذ کې کافران جنګېږي. وی که الله وغواړي نو دلته هم شهادت راکولی شي. همقسې وشوه د سهار مانځه ته ورمخکې شوي وګورئ دې کې ډېرې اوږدې خبرې ما مختصر کړو. د سهار مانځه ته ورمخکې شوي و مونځ یې کو او عموما به د سهار په مانځه کې صورت یوسف وی او چې دې ایت له به راغی که نه د حضرت یعقوب علیه السلام چې بچي پسې خپه و یوسف علیه السلام پسې انما اشکو بسی وحزنی الی الله انما اشکو بسی وحزنی الی الله چې د خپل غم خپل تکلیف خپل ټینشن خپله پریشانی الله تا ته پیش کوم. نو ما بچي یوسف غوندې قشته ما غېږې نه بار دی الله څه وابیضت عیناه وهو من الکذب وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې حضرت یوسف پسې ډېر غمجن و. نو چې دې له بره ورسېد نو داسې به سلګۍ والي داسې سلګۍ چې صحابه وی د عمر سلګۍ او د جړا چغې به مونږ پر وسطنو سپونو کې اورېدی.
نو د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلامو ابو لؤلؤه نو هغه سره چاړه وه 2 مخې د چاړه او په زهرو کې اوبو یې وله زهر ورکړی وې چې په مانځو درېده نو هغه د شاته نه په هغه نه چاړه ووه ښه مضبوط یې په چاړه وه صحابه پې ورمنډه کړه چې دا سړي ونیسو 14 نورو وال 14 نورو وال او بیا یو صحابي و هغه سره یو کوټ و هغه بیا کوټ ته پاسه ور واچو نو په هغه کوټ کې مخسر او چاړه بند شو د هغه ظالم او ځان یې بیا لاله خو صحابیو بیا ټینګ کړی زر دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و هغې مخکې کا او د سهار مونځ یې پرې پوره وروستو څپونو کې چې کم خلک و هغې وې نور پې نه شو کو داسې چغې او شور هم واورېده او په دې پوه شو چې اواز بدل شو مخکې اواز د عمر و اوس د بل چا اواز دی چې خدای څه به شوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مونځ مختصر او چې مونځ یې خلاص کړه د نبي نه بیا دی کور ته یې یوړ چې کور ته یې یوړ لومبې تپوس یې وکړو چا وواله وی د مغیره ابن شعبه غلام وی هغه مجوسي وی هغه مجوسي نو څه وی وی الحمدلله چې زما مرګ خدای د مسلمان په لاس ونه سو یې زما د لاس د مسلمان دوزخ ته لاړ نشي الله څونه خبره ده زما مرګ د مسلمان په لاس وی من اهل القبله نو بیا به زما په مرګ کې مسلمان دوزخ کې پروت و گرفتار به افسوس چې د مسلمان د لاسه ونه والی شم او مجوسي وواله لومبی ده بیا دویم تپوس تو کو وی منځ شو که نه منځونه هم شي وی او امیر المؤمنین منځ شو وینې ته روانې په دې مخه کې ته روانې نو نبیز ورته وی د کجورو یا د اوسکو شربت هغې وله راوړو نو په خولې ور واچو نو هتې په دې خېټه راووت په صحابه پوه شو چې اوس مري پاتې کېږي نه نو زوی ته وی بچې اوبه راوړی اوبه ولا راو هغې دا خیال و چې کنې اوبه څکي چې اوبه راوړې نو وی ما پاسه به اودس کومه وی امیر المؤمنین دې وخت کې ته اودس کې تیمم باندې ستا مونځ کېږي په تیمم نه مونځ کېږي وی بچی ما ته دین مخایا د حضور پاک روزې مبارکې ته ګوته ونیوله ما دین د دغه ښکلي محبوب نه زده کړی دین ما ته مخایې نو اودس یې وکړه وی وخت باقي دی که نه مونځ قضا دی وی نه وخت باقي دی خو ماله ډډه راکړې کښېنم او بابا په ملاس ته په اشاره وکړه مونځونه هم دی وی ما ته عقل مخایې دین مخایې ما د خپل محبوب نه زده کړی دی نو تکیه والا ورکړه وینې ته بیږي خدا دې وخت کې چې کم سړي نه وینې بیږي معذور او وخت له اودس وکړي نو بیا پرې مونځ کولی شي مونځ یې بچي ته وایي عبدالله ابن عمر ته ای بچی دله یو ارمان می دی نو حاصل خشته ارمان بچی دله می دا ارمان دی چې د خپلو دواړو ملګرو سره خاص شمه حضور پاک مبارک او حضرت ابوبکر صدیق سره دا می دله ارمان دی دې وخت کې زما خپل هېڅ نشته په زړه دقه مې د زړه ارمان دی چې د دواړو ملګرو سره خاص شم او هغې دواړه د عایشې بیبي کوټه کې دي پته نه لګي د هغې به زړې او که نه نو بچې ورشه او تپوس ته وکړه خو ورته به دا نه وی چې امیر المؤمنین را لېږلی یو دې وخت کې زه مسلمانانو امیر نه یم زه کار نه شم کولی وخت اقتصاد رانه سوځي امیر نه یم امیر المؤمنین به نه وی که عمر د خطاب زوی را لېږلی الله اکبر نو حضرت عایشې صدیقې له زوی نه نو ورته وایي چې ام المؤمنین د مسلمانانو مور زه پلار را لېږلی یم او د هغه دا خواهش دی چې هغه د دواړو ملګرو منځ کې ښخ شي او دفن شي دې وجې نه شهادت غواړي او د مدینې مرګ غواړي الله ورکوله دعا قبوله شوې وه الله اکبر ستا څنګه خوښه ده یاره وایي دا ځای خو ما ځان له خوښ کړی ما یو خوا به مې پلاري حضرت ابوبکر رضی الله عنه بل خوا مې خاوند دی حضور پاک مبارک خو زه یاره چې د عمر خوښه ده نو بس عمر دې پکې ښخ شي الله عایشه څنګه ښځه ده او زه
و یو عامه ښځه یم نو ما د نورو بیبیانو سره نورو ملګرو سره د مدینې قبرستان کې به د ښخه شم زه دا ځای به عمر له ورکړ نو چې زوی وله راغی وی بچې څه دي در سره څه خبر دې ماله راوړه زړه کې دې څه دي وی التي تحب یا ابي بابا چې ستا کومه خوښه ده هغه خبره مې دله راوړه عایشې صدیقې قرباني ورکړه او وی چې بدې دې پکې دفن شي وی ښه بچې دې وخت کې خو زه جمدیم کېدی چې ما نه حیا کوي خو که زه مړ شم نو د هغې نه پس زما جنازه یوسئ نو بیا تې تپوس وکړې نو که زړې و ما ښخ کې یا که زړه مې نو د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسئ نو چې ساعت یې ووتله بچي ورته وایي وی سړی مو نیولی دی خلک ورته وایي مړ یې کړو که نه وی نه وی ولې نو وی زه مړ نه یم نو په هغه زما قصاص کوم دی زه خو لا جمدی یم قصاص نشته او که زه مړ شم نو بیا اختیار زما نه دی زما د وارثانو دی کې معافي کوي او که قصاص کوي الله بل سړی وي چې قطرې قطرې یې کوي ټوکړې ټوکړې یې کوي نه زه لا مړ دیم څنګه یې وجنې قصاص به شته نه او وروستو د وارثانو اختیار نو دوباره چې کله وفات شو یو یې عایشې له بیا آواز ورکړ چې راوړې دفن یې نو د حضور پاک مبارک او د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت د دې دواړو سره دفن شو سید او دا ولې دفن شو یو ځل حضور پاک مبارک جمعه ته راغی ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی ګس طرف ته حضرت عمر فاروق دی دواړه ملګري دي یاران دوستان نو ابوبکر یې په دې ښي لاس ونیوه ابوبکر یې په دې ښي لاس ونیوه او عمر یې په دې ګس لاس ونیوه او صحابو ته مخ کړي وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به مونږ قبرونو نه دغسې راپاڅو صحابه ډېر لوی مقام لري صاحب او بیا حضرت عمر فاروق ډېر لوی مقام لري لږ نه ډېر لوی مقام دین دپاره ډېر لوی خدمت کړی او ډېر عاجزي تېره کړې ده ډېر عاجزي مینا کې روان دی لوی فوج دی ورسره جرنیلو صاحب لوی فوج دی ورسره او مینا کې روان دی یو غونډی ته وخته او خلکو ته وی ودرېږې او ناګانه په چغو چغو په جلا شو او دی ګریوان ته لاس واچو او ای عمر ځان پیژنې که نه تا ته خلک امیر المؤمنین وایي نن ستا په خولې لښکرې مخکې وروستو منډې وایي یو لک او شپېته زره غټ غټ کلي او ښاریې د حضرت عمر فاروق په زمانه کې فتح شوي 1,36,000 دویش لکه مربع میل ته حکومت د اسلام رسېدلی دی دویش لکه مربع میل دا ټول جزیرة العرب مصر کسرا چې سوپر طاقت و هغه فتح شوی یمن عراق کوفه بصره ایران صرف دومره چې افغانستان ته د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې فتح شوی حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کابل فتح شوی کابل دغه زمانه کې فتح شوی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې او بیا چې کابل فتح شو نو بیا په دې دغه باندې دا څه ورته وایي خوست او پکتیا په دې علاقه باندې صحابه راغلي او بیا زبردست جهادونه یې کړي دي د رسمیل خان طرف ته تللي صحابه او څه بیا د دې ببتلو د دې پالچینارو په دې طرف او په دې کوهاټ راغلي په پېښور ته او پېښور فتح شوی دی او بیا د حضرت معاویه صاحب زمانه کې پورا مکمل پېښور فتح شوی دی دلته جهاد شوی دی او پېښور سره خوا کې دا چې تاسو صحاب بابا ورته وایې نو دا صحابه دي سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله عنه او سره ګڼ فی نور ملګري دي دا غون شهیدان شوي دا ځان له واقع ده چې د بل وخت درته ووایي نو حضرت عثمان څه وایي حضرت عمر څه وایي عمر ځان پیژنې وایي دلته به دې وخان سره دې ځای او خلکو به وخان شپې له ماړه بوتلل او عمره تا به اوږې بوتلل نو پلار به درته وي پیغور به یې درکو چې عمره د وخانو د سرولو په چل نه پوهېږې نو ته به نور څه وکې عمره تا هغه کس و چې د وخانو په سرولو نه پوهېدې
او سپلای به نوې سپلای به دا سرمنې به د پښو ته اچولې وي او جامې به د نوې ټوکړې او شلېدلې څادرونه به یې ځان نه تو کړي. نن عمره تا ته خلک امیر المؤمنین وي. عمره دا ستا برکت نه دی، دا د رسول الله مبارک برکت. دا د دین برکت دی. دین سړي له ترقي ورکوي، عزت ورکوي. او بې دینه سړی که ډېر لوی سړی وي او ډېر لوی بادشاه وي نو ذلیل او خوار به دین چې وي نو عزت پرې میلاویږي. د خدای په نسبت بر عزتي مړه د دنیا بس عزتي، د فرشتو په نسبت بر عزتي او د کائناتو سره بر عزت او قدر بری وي او د خدای فرشتې به راته دعاګانې کوي او د کائنات او میږي به راته قسم په الله حدیث کې راځي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان به راته دعاګانې کوي چې دین درکې وي. او د دین مشر عالم دا زنویم دا حضور پاک مبارک فرمائے هذا کوئی مولیان داو کنزل او خوا دی خوا اوی کوئی کنزل دی مولیانو تا رسول اللہ فرمائی چی پا قم پا سرو کی میگیان دواگانے کئی تا کوئی کنزل پیغمبر فرمائی قسم پا خدای رسول اللہ فرمائی قسم میرا توقل چی پا دریاب کی کبان و تا دعاگانے کئی من عزت خدا خدای پلاس کری تو آئے کن سپیکس تا کنزلم کوا تار سکوا سپلخ پلس پکے ملالی تو کا اسمان تا پتا برا غرزیگی مولا تا نر رسیگی زمارونو دین خشیره خدای دی منطول دا سنت و تابعو کرده دین که چه دن نشوی کنا بس عزت دا خدای لاس کرده دا مدادت عمر فاروق راوی متعلق نبی علیہ السلام مبارکم یوزے کی فرمائلی دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم چی پٹولو کے بہتر پیڑے دا زما والا دا قرن پیڑے اغی زمانے توی چی کم زمانہ کے خلقی اورستو زمانہ چی کم قیامت تا نزدیدن و اغیتا شر القرون وی اغا پیڑے یعنی اغا زمانہ چی پاغی کے دا سے خلقی چی اغا خراب خلق دے دا مادیاتو او دا پیسے دا دولت او دا انسان دا خواہشاتو دمر زور روان دے چی قسم دے دخو او یریدم چی دا خلق دا دی پیسے دا وجد ایمان نخلاص نشید گھڑے وڑے خلق ہوئی او بالخصوص چی لگون دے پیسہ دولت چا سروشی او یادا سے غلط و مرگرو سرکینی اسم دے بعضی مجلسونو کی دا بعضی مرگرو نمی اوری دل چی دا خلینے دا کپر خبری ہوتی دا سے خبری دا خلینے ہوتی چی اگا دا مسلمانے خبری نہیں بیار ادا کپر خبری نوید با زمارون احتیاط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بعضی وقت یو سڑی دا خلینے یو خبر او باسی لا یلقی لها بالا او دی خبر لدیارو سا توجون ورکی دتا دا خبر دیر معمولی خکاری مانا دا خو والا خبر دا پدیس دی دیرم پھوٹینے و تخکاری نبی علیہ السلام فرمائی دا خودے پنی دا خبر دون خطرناکی دمر خطرناکا یو روایت کے 70 دے و بلکہ 40 دے کہ سلویخ کالا یا اویا کالا پا دی یو خبر دل خودے پا جہنم کے غٹا ورکی اسم دیر خلق دا خلین دا تکیوزی مانا دا ایمان سا کچلو مخونا دا کہ دا بوش لیگی ایمان بالکل نش لیگی کچلو بنا دا خود تا کچے ستا لاس کچے دستا نخیجی کتار تا پلاس کی ٹنگ اونی ونو نبوزی او کدا تار مضبوط تار دی ایمان پوخ تار دی کلک تار دی او تا پلاس کی کلک نینی وڑی نو در نزی ایمان نشدی گی ایمان کچرو من دا اگا پوخ تار دی مضبوط تار دی کستا لاس کمزور دی دن اتختی تو تا مضبوط نے تو تا کلک نے دی وجنا رب العالمین قرآن حکیم کی مسلمان تاوئی
کافر ته نه وای، مسلمان ته وای یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، اے مومنانو. ګورې په دې ایمان کلک پاتې شئ. اتقوا الله حق تقاته، هر وخت په زړه کې د الله یره کښېنوئ. هغه یره چې د الله د شان سره مناسب یره ده. یو داسې یری لکه سړی د مار نه یریږي، د لړم نه یریږي، د دشمن نه یریږي. هغه بې رحمه ظلم کوي، دشمن ظلم کوي نو خلک یریږي ته، مار ظلم کوي نو خلک ته یریږي، لړم ظلم کوي نو خلک ته یریږي، دشمن ظالم دی نو خلک ته یریږي. نه داسې یره نه ده، د خدای د شان مطابق یره. خدای ظالم نه دی، خدای ظلم نه کوي. د خدای د شان مناسب یره څه ده؟ چې الله ما ته ډېر نعمتونه راکړل، ما له ښکلی وجود راکړه، ما ته مسلماني راکړه، ما له د دنیا هر قسمه څیز چې زما ورته حاجت دی ما له راکړل. اوس که ده د خدای شکر ادا نه کړم نو بیا به رانه الله تپوس کوي، او تپوس یې ډېر لوی دی. دقه یره لکه زوی د پلار پیسې ورکړي، هم بچې لاړ شه پېښور ته دا 1000 روپۍ والو لیست ورته ولیکي دا سودا راوړه. زوی چې سودا راوړي پلار ته تپوس کوي او بچې څنګه دې راوړې ده. که ده څه زیاتې کړي پلار ورته غوسه کېږي، دا دې ولې ګرانه راوړه، دا خو تورنځو کې دې نه ارزانه کېده، ته چې پېښور ته لاړې ولې دې ګرانه راوړه. نو د په زړه کې هغه د پلار هغه هیبت پروت وي. دا نه چې پلار مې ظالم دی، نه ظالم نه دی، خو ما له پیسې راکړې، زه یې راولېږلم، ما له د ډوډۍ پیسې هم راکړې چې هلته هوټل کې به ډوډۍ هم وخورې، ما له کرایه هم راکړې ده. او بیا به هم زه خیال ساتم چې سودا داسې یوسم چې هغه د تورنځو نه ښه م وي، د عمرزو د بازار نه ښه م وي، او هغه په قیمت هم ښي. نو پلار به خوشحاله وي. دقه یره به په کې ساتې چې الله هر څه ماله راکړل چې زما ورته ضرورت و. اوس به ما نه د قیامت پر الله تپوس کوي چې څه دې وکړل. نو چې زه داسې سودا الله له د قیامت ورځې له یوسم چې هغه اعلی سودا یې الله پې خوشحاله وي، چې الله کومه سودا غواړي. او خشته ښکلی شي وله یوسم، عبادت وله یوسم، خو داسې عبادت نه چې 2 نمبر عبادت وي، ښکلی عبادت وله یوسم، خشته عبادت وله یوسم چې الله خوشحاله شي. هسې نه چې الله ما ته وي ښه ما خو ته د ایمان سودا له لېږلې وي، تا د کفر سودا کړې ده. ما خو د نیک عمل سودا له لېږلې وي، او تا خو د بدعملۍ سودا کړې ده. او یا نیک عمل خو دې کړی دی، خو خشته سودا دې نه ده کړې، 2 نمبر دې کړی ده، 2 نمبر عبادت دې راوړی دی. نو بیا به الله غصه وي. بیا ورپسې الله څه وایي؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا مومن ته وایي، مسلمان ته وایي چې ګورې د ایمان نه خلاص راله رانه شي. ګورې مومن خو یې ایمان دې راوړی دی، مسلمان خو یې، او په دې مسلمانۍ او اسلام ټینګ شه. ګورئ په دې کلک شه. دا د نه ونه دي، دا لوبه د ایمان د لاس نه دي ونه دي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنه ګوره چې مرې نو په داسې وخت کې ماله راشه چې ستا په زړه کې اسلام او ایمان پروت دی. بلکې انتم مسلمون لفظ راغی، مؤمنون لفظ رانغی چې ته تابعدار ماله راشي، چې ته ماله د قیامت پر ورځ راځې، چې ته تابعدار والا صف کې راځې، چې ته قبر ته بچي وړي، نو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او زما د تابعدارانو په صف کې ماله راشي. الله یې دقه زموږ نصیب. دا په دین کلکوالی او ټینګوالی چې د پیسې د لالچ نه دین د نه خلاص نشي. هسې نه چې د پیسې د لالچ د وجې نه ایمان در نه خلاص نشي. او قسم په خدای چې دا په صحابو کې موجود دی. دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې کله کافران لاړل او ابو طالب له په جرګه لاړل، ما بار بار دا واقع تاسو ته ویلې، یو ځل نه یا دهاني درته کوم چې دې څه غواړي مونږ ورکوو، او د دین چې کوم خوښ دی ادم چلی مونږ یې نه منې کوو. په یو نقطه دې را سره مذاکرات وکړو، جوړه دې را سره وکړي چې زمونږ په دې خدایانو پسې دې بد رد نه وایي. بعض دې خپل منځ هم کوي، خپله روژه دې هم کوي،
او د سره خپل ملګري دي چې څه خوښه یې دی کوي بس نورو سره موږ زړه نه ستړي کوو خو زموږ د دې خدایانو بد دی نه وایي په دا نقطه د مذاکراتو کې نبي علیه السلام مبارک حضور پاک راوغوښته دا ابو طالب حضور پاک راوغوښته او ابو طالب دغه وخت کې د ټولو عربو په مشرانو سردارانو کې دی او خلک یې ډېر لوی قدر کوي او ډېر لوی عزت یې کوي او د پیغمبر علیه السلام چې څه د ابو طالب د برکته و چې راویې غوښته مشران ورسره ټول کافران ابو جهل وغیره ناست دي ابو طالب ورته څه وایي په ډېر عجیبه انداز بچې ورواره بس دی ښه دې سره جوړه کړه لکه اکثر دوه خلک روانه راشي نو مذاکرات خو په مال کېږي په دولت کېږي څوک به خپل حق پرېږدي څوک به خپل حق پرېږدي په کور هم کېږي دا لکه دا نیم کور مې درته پرېښود خو په ایمان خو سودا نه کېږي په ایمان کې خو مذاکرات نه کېږي چې یو سړی تا ته ویل راځه مذاکرات کوو هندو درته وایي او څه نیمه مسلماني ته پرېږده او نیم هندوتوب به زه پرېږدم نو په دې خو کار نه کېږي مسلماني خو یو انچ هم نشي پرېښودی یو معمولي غوندې ویښته بر هم نشي پرېښودی نو په دې مذاکرات کېږي نه هغه راغې ورواره دا قوم دې سره جوړه کوي کاکاجي څه جوړه کوي دې وایي که دې ښځه غواړي چې څو یې خوښي نو ورکو مونږ له فخر هم د کې د خپل لور ورکو هوښیار هم دی خشته هم دی او د لوی نسب سره تعلق هم په تجارت هم پوهېږي مال غواړي ورکو که د مکې مشري غواړو نو ماشري او بادشاهي یې موله ورکو ورواره بس دا خبرې د دوی ټیک دي څه جوړه ورسره وکړه زم ستړی یم نور د وس مې نه کېږي او د ټول قوم مقابله ورواره تا ته هم ګرانه ده او ما ته هم ګرانه زه هم نشم کولی اوسه پورې مې وکړه باقي زما هم نور طبیعت ګډوډ دی نشم کولی ګوره یو دمکي هم نبي علیه السلام ته میلاو شو یو زور هم میلاو شو چې زه دې شاته ولاړ یم نور د نظم رستو کېږم نو خامخا څه چل وکړه اوس پیغمبر علیه السلام استقامت ته ګوره که نه په ایمان پختګي او کلکوالی اس میں پدی کی پوٹے گوندے رعایت ورنہ کو دے وطونوی کی خواز ٹک دا خپل خدای بدس یا دوم استاسو خدایان بنا چیرلم دقا باندې خبر دا دیونوی سوئی ورطا وکا کاجی دا چی کم خبر ماتا اللہ ویرے دا زیدہ خدای پیغمبر کدی یو لاس کرا تدوین ور کی دی او په دې بله کې راته سپومې کېدي والله که دا خبره پرېږده پرېښودو والا نشته ته خو زما ایمان دی ایمان کې دویمه خبره منل ایمان کې سودا کول خو نه دي دا خو د ما د پیغمبرۍ منصب او مقصد دی دې کې څنګه وکړم ما ته خو الله لیږلی دی چې دا خلکو ته وښایه چې دا بوتان ګورې خدایان نه دی دا تاسو د خپل لاس نه مورتې جوړې کړې دي تاسو له نه فایده در کولی شي او نه درته ضرر در رسولی شي نو ته خو راغلی دې لپاره یم نو چې کوم مقصد د الله زره لیږلی هغه مقصد ولې پرېږدم کاکاجي خفه کېږه ما که ته د قوم نه مجبور او تنګ شوی او تا له تکلیفي نو خیر یې تا نه هم ګیله نه کوم هېڅ پروا نشته زما الله شته او سترګو کې اوښکې وګرځې وې او ته پته ولګېدله چې دا د کاکا په زور خو ما ته اوسه پورې چا غږ نه کو زما د دې تره د وجې نه خلکو زما قدر کو او معلومېږي دا چې تره م رانه له پچې رسته شو نو سترګو کې اوښکې وګرځېدې او شیک راول شو بس زه خپله خبره باندې سمجوته نه کوم هېڅ سمجوته نه کوم هېڅ دویمه خبره دی کې منل نشته او بس ټیک ته مې وجني نو بس ستا د خدای لاس کې ده د دوی اختیار دی او ته رستو کېږې نو خیر دی بس ته مجبوره یې هغه خو ماشوم لوی کړی دی ورسره پاتې دی ورته یې واره ته دی خو را مخکې ماته لږ غوندې یا رسول الله مبارک ته وکتل یوښکو ته وکتل لږ را مخکې ماته ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم ځه چې څه دې خوښه یې وایه او دا چې کوم سرداران دي د دې مکې د دوی لاس خلاص هېڅ فکر ونه کړې زه دې شاته ودرول ایمان نه راوړي لیکن د رسول الله مبارک له ډاډ ورکو ډېر استقامت دیتا کلکوالی وی په میدانو درېدل ایمان دقه شی دی بس د چا نه پروا به نه ساتي په ایمان کې نه به د پلار پروا ساتي نه به د مور پروا ساتي نه به د قوم پروا ساتي نه به د بدماش پروا ساتي نه به د خان پروا ساتي نه به د غریب پروا ساتي هیچا پروا به نه ساتي خدای و رسول
او عقیده به د هر چا نه مخکې وي پیسو د وجې به عقیده نه پرېږدي تاله پیسه راله تاله موټر راغی تاله بنګله راله تاله دولت راغی او تا خپل عقیدې ته خیر باد وي نه نه دې باندې به ټینګ ودرېږي کلک به ودرېږي دا زمونږ دا یوازې د حضور پاک نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره اور ته نه غورد اسانه خبره ده داسې اور چې په میلونو اور دی داسې اور چې د تو د لاسې بره مارغه پر نشي والی داسې اور چې دیله د غورځولو چل نه ورته چې په کومه طریقه ورته ور وغورځو په طریقه نه پوهېږي لکه چې دې غورځو خو مونږ هم ورته نږدې کړي او حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هر څه قبول کړل خپل ایمان یې برقرار وسات هېڅ پروا نشته د الله خو بیا مدد کوي د حضور پاک مدد یې ونه کړه اما کافر خدای څه مردار کړل او څه مسلمانان شو او هغه ابراهیم علیه السلام چې ورته وغورځو نو فرشتې به راځي فرشتې د هوا فرشته راځي الله ما ته حکم وکړه وی ته لاړ شه که ابراهیم در مدد غواړي نو ورکړه او تپوس ته وکړه د باران فرشته راځي زه الله باران به وکړم اجازت راکړه چې دا اور مړ کړم هوا به راولم او دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ور وغورځو نه خیر که کوئ اجازت دی درته خو د هغه نه لاول تپوس وکړئ ابراهیم علیه السلام د راځي څنګه وکړو نه زما رب زما حالینی تا ته مې سجت نشته هوا والا فرشتے ضرورت نشته باران والا فرشتے ضرورت نشته الله ماوین او الله باقی ورته وی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم یخشه او دومره یخم نه چې دنه په یخنۍ کې نقصان نشي معتدل کې نه یخ او نه ګرم د ابراهیم علیه السلام کړي وته نه پرې نه خو ایمان یې ټینګ وساته کله چې صحابه په فارس باندې حمله وکړه خو لویه علاقه وه لکه د امریکې چې کوم ریاستونه دي نن سبا داسې واړه واړه ریاستونو یو به قبضه کو یو به قبضه کو د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دې خلکو سره څه وکړو دې خو موږ نه یو کلي نیسي او رامخکې کېږي یو علاقه رانه نیسي او رامخکې کېږي وزیرانو دې بادشاه ته وی داسې وکړه چې دې کې مشران کوم دی راوغواړه مذاکراتو په بانه چې مذاکرات او روب پې واچوه چې ویري سترګې پې راوباسه او دا شلېدلو جامو والا دي چې جامې سمې نشته سپلیم پکې د لیرو نشته او فسې تورې دي زنګ شوې تو ته خپل فوج ودروه او دوی راوله چې مذاکرات کوو نو ورسره خبرې وکړه او لږ روب پې واچوه ویروه دی به ویریږي خپل فوج ته به ووایي چې لکه دا خو شاته ډېر لوی طاقت دی موږ خو په دې بانډو کې جنګېږو او بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت دی بلا فوج دی ورسره بلا تورې دي نیزې دي وبه یړي یاره وایي دا ښه تجویز دی د مسلمانانو د پوځ چې کوم څه په سالار و هغې وغوښتل بادشاه ته مخامخ ودرېد او چې دا کم سپه سالار دی جرنیل د ده غریب جامې شلېدلي لاندې لنګ ول ورته هم نشته او کمیس په دی چې کم صادر دی ځای په ځای سوري وریږي او توره ورسره مخامخ بادشاه ته ودرېد بادشاه پیرو ور وغورځو وی تاسو څه غواړئ زما نه ته ولې مدینې نه واپس راغلې او ته دې فوج ته نه ګورې دا چې ما سره شاته کوم د په لکونو فوج شاته ولاړ دی نه ګورې دا نه وجنې تاسو د دې دومره لکونو فوج دا زرګونه کسان مقابله کولی شي تاسو خو یو څو سوه کسان یې او دا لکونه ما سره شاته ولاړ دي د دې مقابله کولی شي اډر درته کوم مړه مې در باندې خفه کېږي نو مې چې اوم نیسم او داسې چل د سره وکړم چې یاد وساتئ نشانه د عبرت ته نه جوړه کړم مړه مې در باندې خفه کېږي رو مې غوښتې خپلو ملګرو ته دې ووایه او فټافټ ځئ دا زما مقابله کولی شي هغه ورته وی
وی بالکل ستا مقابله کولی شاړو روپ پې پرېنو نه رنګ زیړ شو نه سترګې زیړې شوې نه پې راپرپې راغلو دقسې په میدان کې ورته کلک ولاړ دي توره ورسره ده بالکل ستا مقابله کولی شم دا مو وایه ته زما د دې دومره فوج مقابله څنګه کې وی زه په دې کوم چې زما د ایمان دی که زه ستا د فوج د لاسه مړ شم نو دنیا نه به ما له خدای بهتر ځای راکړي چې هغې ته جنت وایي او که جمدې پاتې شم نو ستا راتګ به ما له خدای راکړي او که ستا دا فوجان مړه شو نو دلته هم د ذلت ژوند دی او دوزخ ته به او که جمدي پاتې شو نو زه به ته ټکه سوالم او زما خو خدمت به کوي ما له به ټټۍ څپاټئ چې بادشاه دا خبره واورېده بادشاه وایي دا څه مسله ده یا لب ته وګوره جامو ته وګوره او دې نیغو خبرو ته وګوره وایي ته غواړې مانه څه غواړې تا مقصد څه دی بادشاهي غواړې وایي نه بادشاهي نه غواړم څه غواړې وایي زما د رسول الله مبارک یوه خبره ده واوره دا ده چې اسلم تسلم مسلمان شي چې مسلمان شي نو تسلم ستا حکومت ستا فوج ستا قوم ستا کلی هر څه به درته محفوظ پاتې شي مسلمان شي خو ورغت بچي به ته پاتې شي او دینه ضمناً څه معلومه شوه که مسلمان نه شوي والله چې مریض دی نه به ته محفوظ پاتې شي نه به د فوج محفوظ پاتې شي نه به د ښځې محفوظ پاتې شي نه به د بچي محفوظ پاتې شي دومره نیغه خبره دا ورته نه وایي چې ورېږه یاره زه به قوم سره مشوره وکړم ولې دې وخت کې خو د بادشاه ټول تاو دی او څلور پنځه کسان دي مشره نو بعضې وخت کې سړی ځان خلاصوي چې د فوج ته به لاړ شم خپل قوم له قوم سره به مشوره وکړم نافه میدان ورته لګیا دی نو بادشاه ورته وایي ښه لکه ته به ما برباد کې ما نه اسلام غواړې وی په دې زنګ شوي تورې ته دې وګوره هغه ورته وي تورې ته مه ګوره تورې پسې چې کوم لاس دی هغې ته وګوره توره پرېږده السیف بالصاعد للصاعد بالسیف تورې ته مه ګوره توره چې زنګ ده دا چې زنګ شوي او ما غوندې مټ ورسره یي که نه ته تماشه کوه چې څونه خلک پې دله پرې کوو او که دا تیری او ستا د دې فوجانو جینکو غوندې لاسونه ورپسې ټت هم نشي کولی لاس ته غوال او فقهانه وایي که نه تورې ډېرې دي خو زه د خالد غواړې لاس غواړې وی د شلېدلو جامو واله وی جامې شلېدلې پرېږده ایمان ته او زړه ته مې وګوره زړه مې روغ دی ده خو راوستې دی له چې په ده به روب واچوم او دی به ویری او دا مسلمانان به واپس در شي منځ کې چې هغه ورته کومې خبرې وکړي نو بادشاه پرپی شو چې خدای دا کوم مخلوق دی دی خو اړومروب کېږي نه هماقدسې هغه استقامت او کلکوالي سره رب العالمین هغه څو زرو مسلمانانو له فتح ورکړه او لکونه فوج د فارس په شکست شو او علاقه خدای پاک د مسلمانانو په قبضه کې راوست ونه یریدل راپرپې فرانس غزوه موته کې 3 لکه فوج دی د کافرانو 3 لکه فوج بلکې یو ځای کې 9 لکه رای او مسلمانان 3 زره یو پسل ته غدیت دي وطن هم دا غوی دی د مسلمان نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر لېږلی و هغې له هدایات ورکړي او هدایات یې څنګه ورکړي ولا وی سپه سالار د جنگ با زیدی کدی شهید شو جعفر بی که جعفر شهید شو عبدالله ابن رواحه بی او هغه نه پس چام جنډه په لاس کې واغېشته د هغه وی چې دی لاړل دا 3000 کسان دي د دشمن فوج 3 لکه دی 3000 او 3 لکه علاقان داګل او دا خواران ستړیم دی بلا د میاشتو مزل یې کړی دی خپې چودي دي خپې شلېدلې دي خپې چودي دي اوس په څه کوو چې مشوره یې کوله نو چې هغه ورته وي داسې کوو چې ځو واپس مدینې ته واپس ځو ته خو مونږ لږ یو چېرته 3000 او چېرته 3 لکه
دا هم جنگ نشو کولی چې کم پکې مشر دی هغه یې داسې کار دی چې زموږ مقصد څه دی دی جنګ نه علا قول شو نه زموږ مقصد دا دی چې بس که مړه شو شهادت به راشي جنت ته به او کوم وګټله نو د خدای کلمه به اوچته شي دین به اوچت شي غالب به شي بیا ټیک ده جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو یو هم پکې شهید شو جنډه یې بل ونیوه دا بل هم شهید شو جنډه یې بل ونیوه دا بل هم شهید شو په دواړو لاسونو یې ووو جنډه پرېوته خالد ابن ولید لاس کې کلکه ونیوله دی خوا 3,000 دی او خوا ته 3 لکه دی شپه پرې راغله دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په محراب کې ناست دی او جالي او صحابو ته اعلان وکړ وی زید هم شهید شو عبدالله ابن رواحه هم شهید شو جعفر هم شهید شو او جنډه د خدای تورې په لاس کې اخیستې ده اوس خالد بن ولید ته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای د تورو نه تورې په لاس کې اخیستې ده هغه ته توره وایي دا خالد ابن ولید چې دا ډېر بهادر انسان ډېر جنګېدلی او بله جهادونه یې کړي او د جنګ مشر به و لیکن عجیبه دا وه چې دی کله مړ کېده نو په خپل کټ پوزې کې مړ شو چې کله ساه کېږي که نه نو دا خپې مږي او جاري او څه پسې جاري اوهو وي ډېر جنګونه مې وکړل او ډېر کافر مې مردار کړل او دا مېرمانو چې ماله به خدای په میدان جنګ کې شهادت راکړي خو افسوس نن په خپل کټ کې مرم ساره نه په دا خپل کټ کې خېږي میدان جنګ کې شهید نشم مړ نشم خپل کټ کې مړ شو یو عالم لیکلی دی وی خالد ابن ولید اسی جاری وی رسول الله مبارک هغه ته د خدای توره ویلې ده نو د خدای توره څوک ماتولی شي دی ولې ګیله کوي چې زه مړ نشم په جنګ کې چې حضور پاک وي چې اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای په تورو کې یو تورې په لاس کې واخیسته د خدای توره به څوک ماتوي لیکن دې ته اشارت دی چې دې په میدان جنګ کې نه مري دې به څوک وجني نه شپه پرې راغله نو خالد ابن ولید دا جنگ کې حکمت عمری عجیبه شی دی حکمت عمری داسې جوړه کړه چې کوم وروستنی فوج وای مخکې او چې کوم مخکې فوج وای وروسته په او څه فوج د یو غونډۍ د یو غر شاته کوي تاسو هلته ودرېږئ چې تاسو میدان کې مه جنګېږئ چې زه راته اعلان وکړم او جنګ شروع شي تاسو به راځئ دې کې دا مقصد و چې یو خو دا مخکې خلک جنګېدلي دي ستړي شوي او دا وروستني چې دي دا دمه دي نو دا ستړي به وروستو کوم دمه به مخکې کوه دیم حکمت پکې ده چې دا کافر به ویریږي هغوی به وایي چې هلکه موږ سره چې اوسه پورې کوم جنګېدله خو نشته خو نوي دي معلومیږي دا لکه چې نوي خلک وله راغلی دي هغوی به روغ پرېوځي او د غونډۍ شاته چې څه دسته ودروړې وه چې موږ کله جنګ شروع کړو تاسو به چغې کوئ الله اکبر او راځئ به او چغې به کوئ تېره ورسېدو دله دا زموږ ملګري دي خو دشمن به وایي ګرې نور وله راغله وبه یېرېږي غټه خبره د دشمن روب دی چې په دشمن دی روب واچو دی مروب شو دی به تنګېدی نشي تختی به چې سار سنګ جنګ شروع شو د دشمن فوجو چې هغې وکتل ملګرو ته یې لکه دې لکه چې تازه دم نور فوج راغلي لکه دا مخونه چې دا مونږ ته اوس ښکاري دا خو دا 3 دی نو دا لکه چې نه وي هغه د وروستني مخکې کړي او دې کې هغه د غونډۍ والا فوجو تورې اوچتې کړې او را روان دي چغې وي الله اکبر الله اکبر راورسېدو یې د ملګري ته روان دي چغې وي الله اکبر الله اکبر راورسېدو یې د ملګري ته راورسېدل دشمن وي اخذ نورم ولا راغلل مونږ نه وي چې دوی د شپې کومک راغلی دی او دا د نورم راغلل بس هغې سره یې خپې وښوېدلې 3 لکو فوج ته شکست بلو شو مسلمان میدان وکټل استقامت دا مضبوط شوی په ځای ودرېدل او ټینګېدل په ایمان دا ډېر کلک شي دې ته وفا وایي یو سړی
د یو غر کې ناستو د الله عبادت یې کو نیک سړی و همیشه به د الله عبادت کو او پخوانو امتونو کې دا جایزه مو چې یو سړی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کې رحمانیت دی رب العالمین ورسره احسان وکړو الله ورسره مدد وکړو او د ډوډۍ بندوبست یې وله وکړو خیر روایاتو کې لږ اختلاف شته واقعاتو کې هلته وله خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه د هغې نه اوبه څښلې او یو مرغۍ به وله یو ډوډۍ راوړه او ده ته مې غورځوله ده به هغه اوبه څښلې ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوو څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه ابه راته ډوډۍ به یې وله راوړه یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رادله بس دی چې مازدیګری شو ماښامې شو نو خېټې چینګار شروع کړل وای پاکه نن خو ماله ډوډۍ نه رسېده ته به څه کړې وږیم نو د غر د سر نه راکوش هغې ویل ډېره ښه ده په مسافرو د خلکو زړه خفه کېږي هغې ور یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه چې ډوډۍ ورکړه او دې څنګه روان کړو د هغه د کوڅې سپی هم د هغه مالک ورپسې شو چې ورپسې شو نو سپی چې قلاری نو بس نوړی ورته غورځوه نو ده ورته یو نوړی ور وغورځونه چې ده د دې په نوړی شو ده به د سپی وباسمه چې نوړی ور وغورځوه سپي هغه وخوړه بیا ورپسې شو نو ده بله نوړی ور وغورځونه نو چې سپي هغه وخوړه نو بیا ترې په منډه بیا ورپسې شو نو د بله ور وغورځوله چې ده سپي به په دې نوړی شي زه به ترې سپی وباسم هغه سپي به نوړی غواړه او د پسې به کېده اخره کې یو نوړی پاتې شو نو دا سړی ورته یار ته ډېر بې حیا سپی ډېر بې حیا سپی ظالمه خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ راکړې وه نو ادې رانه ټوله واخېسته نو یو نوړی پاتې شو نو بې حیا دې نوړی ته خو مې پرېږده که نه دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې په خپله یې راکړې ده او د بل چا نه مې هم نه ده راغېستې دا کوسي د والاره مې راواغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې ډېر بې حیا ناسکوی ورته وي زه بې حیا یم که ته بې حیا بې حیا خو ته وي زه د دې مالک سپی یم او د کور مخکې ناست دی او ما شړي او بیا وله راځم نظم دی او 3 او 4 ورځې ډوډۍ رانه کي خو څوکۍ هم د ده کوم د بل چا نه کوم 3 او 4 ورځې را باندې نارې تېرې چې خو دا در نه پرېږدم دلته پروت یم او نن تا ته نوړی ډوډۍ میلو نه شوه نو راکوش شوې او د چا کور له راکوش شوې ډوډۍ خدای در نه کړه او د خدای د دشمن د هندو د کور نه ډوډۍ واخېسته نو اوس بې حیا ته او که بې حیا ته څه ځان ټینګ که ځان کلک که مسلمانه ځان کلک که خدای ته پروت نو خدای نه اوس غواړه نو د خدای دشمن له رالي هغه نه دی ته بې حیا که زه بې حیا رښتیا خبره مونږ له خدای سره نه پلل رښتیا ووایه دا ښکلې سترګې وګوره دا ښایسته پوزه وګوره دا ښکلې غوږونه وګوره دا ښایسته اندامونه وګوره د انسانیت وګوره دا روغ صحت وګوره بچي ته دې وګوره مال ته دې وګوره ځوانۍ ته دې وګوره او بیا د ټولو نه وروستو دې ایمان ته دې وګوره څومره ښکلی ایمان خدای درکړه او څومره ښکلی پیغمبر او څومره ښکلی کتاب د قرآن په شکل کې خدای پاک موږ له راکړه نو موږ خوشحاله یې چې کله بچې پیدا شي که نه او شکر 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 خدایه سجده مو لګوي بعضې خلک د شکر یې نه او په جون کې چې ته مونځ نه کړې نو جومات ته وخېږي یو 2 رکعته مو کړي په منډې وکړي زه خو بیا مونځ خو شکر او یا چې ته په لاره را روان یو کې ته یو په 100 روپۍ ومونځ دی نو ښکلي کړي روچتی کړي خوشحاله شي ورته ښه دی نو یې ښه دی 100 روپۍ مې هغه هم د غلا وي د غلا ځکه چې شي ومونې نو په کار دار چې اواز وکړي چې 100 روپۍ پرتې وي نو زر پې خپه کېږي داسې یو قوم وګوري بل قوم وګوري نو چې څوک نه غلې غوندې راوچتې کړي نو چا کو یو 100 روپۍ مې مونځ ته دي که دا چای بیا داسې چې 100 روپۍ مې مونځ ته دي که چای وي دا 3 چغې مې ووالې لکه دا چغه هغه استاد یې لم ونرېده هم د غلا روپۍ چې کور څه نه نوځي نو بیا مصلې ته ووایي او شکر الحمد یعنې خدای پاک دقه وخت خدای یاد دی اوس او یا چې تکلیف ته باندې راشي د شپې را باندې تکلیف راشي نو بیا چا ته چغې وي خدایا ای خدای ما جوړ کړي
خدای ما جوړ کینو خدا ورته ویل 2 رکعات خو له شابه لوټر 2 رکعات وکم ډیر لوی دل مې او خدای نفلونه کوي 2 رکعات مور مولي 2 رکعات نفل کوي او پلار مولي 2 رکعات نفل کوي زوی پلار لنه کوي ها که په پلار دښته شي کنه او دې زوی ته وایي چې بچې یو 2 رکعات نفل وکړه بابا ستانه پاسما تاله لاس پی چاپی کوم او 2 رکعات وکړه زوی نه کوي دې زمانه کې ښه نیکان بچیم شکر دې ستا خو اکثریت د مور پلار احترام نه کوي او پلار کوي دغه وخت کې خدای یاري او چې کله دې په خواهشاتو سر شو د بنګلو شو د موټرو شو د یو 2 نوکرانو شو او د یو کوټې له غوندې داسې مالدار ګوټې غوندې شو زما قسم په خدای چې بیا ته خدای م یېري رسول هم ته یېري او قرآن هم ته یېري بیا ګټې وړې بیا ګټې وړې که څوک حج لري که نه دې څه وایي مړی دا پیسې چې د غریب له ولې نه ورکوې دا ټوکې تقایه که مري ته ځي نو دا ورته نه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکوې که دوبۍ ته څوک ځي نو دا ورته نه وایي چې غریب له ولې نه ورکوې که څوک امریکې ته ځي نو دا چاته ونه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکوې ولې ورته پته چې دې ګټې له روان دی ګټې له روان دی نو حج له چې ځي نو هم ګټې له روان دی که نه اما دې ګټه ده هغه د خدای په نس ګټه ده دوبۍ ته دې چاته وایي چې ولې ځې دا پیسې غریب له ورکړه رښتیا وایي چا ویلي دي اوسه پورې نه کراچۍ ته ځي سیل له ځي سپاټ له ځي امریکې ته ځي مزدورۍ له ځي لندن ته ځي اسټرالیا ته ځي فرانس ته ځي اوسه پورې چا وایي چې ولې ځې دا پیسې بلا دا لکونه غریب له ولې نه ورکوې نه ولې ورته نه وایي ځکه چې ورته پته وي چې دا ځي او هلته پې پیسه ګټي نو چې دا حج او عمرې له ځي نو دا پیسه ګټي دې پې خدای ګټي دې پې رسول ګټي دې پې خیرت ګټي هله چې عمرې رسول دي غریب له ولې نه ورکوې دا خجته غریب له هلکه ته نه دې تی ورکړه که نه تا نه چا زده کړم که ته ورکوې غریب ځکه نه زه خو عمرې له ځم زه حج له ځم زه پیسې هلته لګوم او ته نه ځې نو چې ما ته چل ښې نو ته جیب نه راوباسه ته خو مالدار یې دا 3-4 لکه روپۍ چې زه هلته لګوم ته دلته ولګوه په غریب نو ما ته به پته ولګي چې دې کې خو ډېر لوی خوند دی نو زه به یې ولګوم پرون چې د زوی واده او په هغې د 10 لکه روپۍ ولګولې په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه نو غریب له دې ولې نه ورکوله یې عمرې او حج پورې ټوکې کوي دا زموږ سوچ دا مدرسې مړه ټول پکې دهشتګرد پیدا کی اوهو کم انسان کې د مدرسې نه ووت او حافظ د قرآن دی نو قرآن ته یې دهشتګردي وویله او حافظ ته یې دهشتګرد وویل او چې کم د حدیث استاذ تی جوړېږي او مفتی تی جوړېږي نو دې ته یې دهشتګرد وویل تبه یې دې وکړله ایمان نه خلاص شوې د قرآن زده کوونکي د دهشتګرد وي د حدیثو زده کوونکي د دهشتګرد وي دا مدرسې د دهشتګردۍ سنټرې یو قرآن ښودلی کېږي یو حدیث ښودلی کېږي نو قرآن او حدیث د دهشتګردي وي دا د کفر خبره نه ده دا ګیره مړه قمقلو خلکو ګیرې دي الله نو د پیغمبرانو ګیرې دي نو پیغمبرانو ته دې څه ووایي قمقل د صحابه وګیرې دي نو صحابه ته دې څه ووایي نو ته مؤمن ایمان د کم نه نشوي زما ورور لږ سوچ کوې په خبره پیسه څه شی دی دولت څه شی دی زما قسم په خدای چې اوس غواړي درې راپرځوي دی اوس پالک به دی نه به د لاس کار کوي نه به د خپه کار کوي نه به د خوله کار کوي څه به کوې بیا پیسه دې پکارېږي اوس کو غواړي 3-4 بچي دي د غونډې ده راپرځوي ته څه کولی شي د خدای اوس د حیا علي ته څه کولی شي نو مهرباني وکړو د خدای مقابله به نه کوو د خدای دشمني به نه کوو جان مال دولت عزت ذلت صحت مرض د خدای په لاس کې دي ته که ډېر هم لوی شي خو خدای ته نشي پورته کېدی ته که ډېر هم اوچت شي خو د خدای نه سر بار نشي ایستی ته که ډېر هم ظلمې شوې قسم په خدای که د الله په مقابله کې د ماشي برابر حیثیت هم ته نه لرې مریض برګي دا اوبې در باندې بندې کړي باران یې بند کړی دی که نه څوک خو دې نه کوم باران ځه ما تا بلو چې د باران دپاره دوا وکړه ما یې ګوره چې 2 خبرې دوا د مونږ بیا کوو خدای نه به سوال کوو کېدي چې خدای وکړي باران
استسقا مونږ دی بالکل پکار دی خو د ټولو نه بنیادي سیز دا دی چې د کم سیز د وجې نه باران بند دی هغه سیز نه توبه وکړل پکار دی. باران د سره وجې بند هغې نه توبه وکړل پکار دی. لکه مثلا دلته کې ستا د ګټر لختې دی او تا ته یو سړی وایي چې دا ګټر نه د اوبو وباسه نو خو هغه چې کم ګن لاند کې پروت دی هغه پیپ بند دی ابه کولاوین والا به اوبو دی پیپ تی نی کولو کړو بل قتل نو دی. یو سړی د ما بلب نه بلیږي بجلی خو شته نو چې تر څو د کنیکشن کم تار کټ شوی دی د هغې علاج دې نه کړي نو د دنیا بلفونه لګو بجلی به نه راځي. کم سیز د وجه نه چې باران بند دی هغه سیز باندې خور وکړه هغې نه توبه وباسه نو باران به وشي. که هغې نه توبه نه وباسې نه کېږي باران. څه شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم قوم فی فحاشی جوړ شي فحاشی نو دو کاره به کوم یا به بارانونه کوم خو باران به د رحم نی ابره د قوم د تبې وي د سیلابونو وي او یا به په باران چورلک بند کم. اوس ووایه فحاشي شته که نشته؟ پخوا به خلک د سینما له تلل اوس کور کې سینماګانې. پخوا به خلک کور کې کوټې ته دننه شروع ټي وي به یې کته اوس په جیب کې ټي وي پروت دی روباسي او بسې به ناست دي ډیوټۍ والا د ډیوټو نه ووتل ټوله ورځ موبایلو ته ناست دي. افسر صاحب د خپل کار وتی دی ټوله ورځ موبایل دی ټچ او لګیا دی. او که یو دکان ته ورغلې دکاندار نه سودا کې او د ګاکني نو ته به 15 منټه ولاړې چې ودرېږه هغه لا ول هغه موبایل کې هغه خپل سی برابر کړي د هغې نه پس به تاله تلې رهله. مولیان پیختا طالبان پیختا سوپیان پیختا شیخان پیختا زمیدار سره دغه شي مالک سره دا شي سکول کالج کې دا شي ډرایور سره دغه شي خرې والا سره دغه شي پسورلو سره دغه څیزونه څه پې ګوري بیت الله پې نه ګوري څه پې ګوري ها رښتیا راته ووایه بربند فلمونه پې ګوري که نه دو به بربند ټکې پکې زیات بربنډې ښځې پې ګورې او که نه ګورې نو چې یو قوم دونه د خدای نه باغي شو او یو قوم دومره په فحاشۍ کې مبتلا شو نو ته د خدای د رحم امید ولې کوې او چې څه خبره یاره چې ټولې دنیا سره دی ټولې دنیا به کافر کېږي ته به کفر کوې ته به خپل ځان پړې زه به ځان بچ کوم خدای دې پکې خیر واچوي یاد وساتې زما وروڼو ګورې که دا باران دغسې بند پاتې شو په دې فضا کې آلودګي پیدا شوه دومره خطرناک جراثیم چې هغې نه وبا جوړېږي بیا والله کې چل دله بیا درځي. ما ته بل ورځ هم طالبانو چټ راکړه د یوې علاقې متعلق هلته وایي د خناق بیماري لګېدلې ده او په یو څو ورځې کې 8 شپېته ماشومان مړه شو په وبا راته ونه د طاعون خدا خو خدای باران وکړي نو په دې فضا کې چې څومره د ګندونو جراثیم دي دا ځمکې له راشي ځمکې سره لو شي خبره خلاصه توبه به وباسو په دین به کلک ودرېږو په دین استقامت به کوو استقامت. یو صحابي وایي په یو جهاد کې ما یو اس ساتلی و اس دا اسونه مو خیاران په دې میلو کې پخوا مو ماشومانو مونږ به تللې میلو ته نو هلته به میله کې هغه سړي اس ګډاو هغه اس به لګیا و ټوپونه به یې وات د بیزو ته چل نه خولی لرګي په اوږه باندې دا ملنګان په دې لارو کوڅو کې ګرځي لرګي یې په لاس باندې په اوږه باندې ښودي او ځان نه کله یو شی جوړوي کله بل شی جوړه د حیواناتو ته بعضې خلک چلونه ښیي وایي اس مې ساتلی او ښه ونډه به مې ورکوله او ښه مضبوطه ګیا به مې ورکوله دې دپاره چې زه به د نبي علیه السلام په ملګرتیا کې به دې جهاد کو و یو میدان ته لاړم جهادي میدان ته وی مضبوط جهاد مې وکړه کلک جهاد مې وکړه زخمی شم خو ډېر ستړی شم بس وی ما دا خپل اس واپس کاو چې غالطه کېږم او ستړی نورو زخمونه مې نورمال اجازت نه راکوي وینې مې رانه روانې دي وی قسم په خدای که اس زما خبره منله اس به دشمن په دې میانس کې تو راته او چې څومره زخمونه په ما جوړ اقمره د هغې نه زیات زخمونه په دې اس د پاسه جوړ دا د اس استقامت
او هغه میدان د هغې اس ته برکت ته مونږ وګټه په دین مضبوط ودرېدل او کلک ودرېدل په میدان باندې او په عقیده او دارنګې په خپل عمل کلک ودرېدل ورونو ډېر عجیبه دور دی ګوره ډېر خیال ساتئ غلط مجلس ته ځان ساتئ غلط مجلس بعضې غلط مجلس او ګنده خلک پکې ناست دي هغې لګیئ هغوی دا د بېدینۍ خبرې کوي او ته ورسره ناست یې هغه هم خاندي او ته هم خاندې ما ته بله یو سړي خبره کوله یو چا حکایت یې کو وی هغه لګیا و وی چېرې وره بس منځونه اودسونه نور مه کوې ښه ضرورت یې نشته هلکه ولې وی پلار مې مړ و نو ما په خوب کې ولیده وی ما ته یې وویل چې جنت په دروازه ناست یم زما پکې ځای نشته نو تاسو سره راځئ جنت ډک دی الله اکبر ما وی انا لله و انا الیه راجعون د خدای جنت ډکېدل د قرآن دشمنی خدای وی یو ادنا مسلمان لبدون جنت ورکم ادنا مسلمان لا عرضها كعرض السماوات والارض چې د هغې به د اسمان نه د ځمکې عمره چې څومره فاصله ده دومره به یې پلنوالي اوږدوالی به یې څونه همدا ما معنا او که سماوات اردو کابله معنالی به یې ډېر جوړېږي ادنا مسلمان د خدای خدایي خلاصېږي د خدای جنت خلاصېږي خدای سره د مسلمان جزا او بدل خلاصېږي او خلکو ته یې مونځ اودس مه کوه دا اوس د کفر خبره دا د مسلمانۍ خبره ده داسې خبرې د خولې نه خلک وباسي ګډې وډې د خولې نه وباسي نه پوهېږي د خدای قانون پورې ټوکې کول د خدای نظام پورې ټوکې کول د الله د قرآن پورې ټوکې کول د الله پیغمبر پورې د هغه تعلیماتو پورې ټوکې کول هغې پورې خنداګانې کول او بالخصوص دا په دې ودونو کې چې دا خلک راغوړ شي که نه یو کس راولي هغه ورته ټوکو ټقالو خبرې کې دي ورته خاند الله خو بیا ګډې وډې وباسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتر مرګ پورې په ایمان کلک اوسېږئ ډېر خلک یې ګیره پرېږدي بلو دې خری دي استقامت نشته ډېر خلک یې مونږ به شروع کړي بلو دې مکمل چورلټې پرېږدي استقامت نشته ډېر خلک یې او هغوی به مدرسه کې داخله هم والي یو کال سبق وي بلو دې پرېږدي استقامت نشته ډېر خلک یې وظایف هم والي استقامت نشته بلو دې پرېږدي نه شم ویل نه دا به نه کې ځمکه چې وکړې نو ته هغه د فصل د رسېدو پورې ورسره خواری کې که نه کې چې ته هم خو چې ادا ونه کړ چې ته خو مې ولوسته او به بیا خیر وخلاص نه هغې د دې ګورم نو ته کې په نور کې هم ځي په شپې هم ځي او بخورله ګورمالان هم وله بوځي مانجې هم کوي څښابوټې هم ترې وباسي دارو درمل هم پیچوي او چې ښې وریبي او فصل کور ته راوړي او بوس او ټانټې سنبال کړي نو هله دمه کېږي په دنیا کې نه ستړی کېږي او په دین کې ستړی کېږي منځونه هم څه د منځونو په شکل نه دي په ځان خلاصولو او خپل کاروبار له منډه وه او اکثر ډېر خلک ګورې د مارونو داسې هم کوي چې ټول منځونه ماسخوتن په یو ځای کوي هلکه مونځ جامې هم پلیتې ته ښه داسې کې جامې لري پلیتې دا خو د شرم خبره ده جامې خو د ښځو پلیتېږي د سړو خو نه پلیتېږي یاره جي بس زه ماښام به وکړم قضا به وکړم تا ته پته شته چې یو مونځ د قضا که څومره ګناه ده چې مونځ دې وکړه خو د خپل وخت نه وروستو دې وکړو قضا دې وکړو نو حدیث کې راځي یو اوږد حدیث دی خو زه به درته مختصر مفهوم ویم نو رب العالمین به دله 80 کاله یو غوټه په دقې درکوي ایمان نیک عمل او د پیغمبر مبارک سنت دا به کلک نیسو او کوشش به کوو چې دا مونږ ځان سره جنت ته بوځي او مونږ هم ځان سره جنت ته بوځو او دور ګډوډ دی هغه خلک چې کوم خراب خلک دی هغه خلک چې هغه د دین د مسخرو والا خلک دی د هغې د مجلس نه ځان ساته که ستا نږدې دوست ولې هم نه لرې خفه شي د سره یې ستا تعلق هم ختم شي خو چې خدای خفه نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي اوه کسان هغه سخته ورځ
چې په کومه روز به پښتانه وي نور نیزه ورشي او ګرمي به زیاته او یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه چې د پلار او ورور او مور او ښځې نه به یو بل تښتي به دی به د الله د عرش د سوري لاندې به یخ هواګانې به لګي دا مرتبه به خدای ورکوي څوک دی هغه دوه کسان تحابا فی الله چې د خدای د رضا دپاره یو بل سره مینئ د دنیا دپاره نه د خدای دپاره من احب لله وابغض لله فقد استقبل ایمانه امام بخاری دا با ترجمه الباب کې راوړی چې چا د الله دپاره یو بل سره مینه وکړه او د الله دپاره یو بل سره بغض وکړو د ایمان مضبوط شو کامل شو د الله دپاره مینه کوي خدای دپاره هغې کې به دویمه نه راځي بیا او د دنیا دپاره مه کوي د دنیا په لالچ او که لالچ و مینه به کوي او که لالچ تو مینه به ني او که یو ملګری د دنیا دپاره ته ورسره مینه کوې او دی د خدای او د رسول دشمن دی او دی ګډې وړې وایي بس تعلق سره پرېږده په دې د خدای نه نیسي په دې د خدای خوشحالېږي تعلق پرېږده ختم بعضې خلک مونږ ته تپوس کوي یا څوک و سره نو ما دوست دی خو داسې ګډې وړې خبرې کوي بس تعلق پرېږده ختم دوست د خدای لپاره نیسه تعلق پرېږده دې خفه کېږي خبرې شي خو د خدای خفه کېږي مې کښېنه ورسره که اصلاح کولی شي ورسره دې دپاره تعلق ساتي چې د اصلاح وکړم ورته د دین خبرې وکړم او لږې خدای ته راواړم دین طرف ته بیا ښه خبره خو که تا ګډ وډی بیا دې ساته ده بعضې به ترتیب کړي بعضې به تا خراب کړي نو زما وروڼو زما د خبرې مقصد څو چې موږ په دې خپل ایمان باندې او په دې خپل دین او په دې خپل شریعت باندې تر مرګه پورې ځان پابند وساتو ولې اخیری حدیث درته ویم په ترمذي شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار دی وشي چې د جنت په ځای دوزخ ته پرېږدي او ډېر کله د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار کې وشي چې د دوزخ په ځای د جنت ته لاړ شي نو اسنه زمونږ د فاصلې څه پته لګي د موږ څونه عمر دی نو اسنه کې داسې کار رانه اخر وخت کې وشي چې د همیشه دوزخ هم ځای نشي برباد نشي ګورئ